أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة آل عمران سلورم سپارہ آیات نمبر 155 ان الذين بشکها کسان تولوا چې مخې واړو منکم لتاسو نه یعنی د جنگ نه تیښته وکړه یوم په هغه ورځ باندې یعنی د احد په ورځ باندې التقا چې مخامخ شو یو بل ته الجمعان دواړه ډلې یعنی د کافرانو ډله وه یوه او یو د مسلمانانو ډله وه د دواړه یو بل ته مخامخ شوې انما بېشکه استزلهم الشیطان اخویول دوی لره شیطان یعنی د مسلمانانو لره شیطان اخویول ببعض په بعضې ما هغې عملونو کسبو چې دوی کړي وو مونږ ویلي بیګا چې د هغې عملونه مراد د نبي علیه السلام په هغه غونډۍ باندې د صحابو مقررول او هغې د نبي علیه السلام هغه فرمان نه منلو دغه ګناه د صحابو نه شو څنګه چې یوه نیکي بله نیکي راکاږي دقه شانتې یو ګناه بل ګناه چې کوم دی راکاږي یو سړی نیکي وکړي الله وله د دویمې نیکۍ توفیق ورکړي یو سړی ګناه وکړي شیطان ته دې آسان شي په دویم ګناه باندې اموخته کړي نو دا سبب د دې د جنگ نه تیښته او دغه رنګې د جنگ د بیلات د دې سبب د نبی علیه السلام فرمان نه منلو د نبی علیه السلام د فرمان مخالفت ته وجې نه دی ګټلې جنگ وبایلو نو ما هغه څه کسبو چې دی کړي نو د ما نه مراد ای من الذنوب هغه ګناهونه نو هغه ګناهونه کوم ګناهونه هغه غونډۍ پرېښودلو د نبي علیه السلام د قول مخالفت ولقد عفى الله خو الله ورسره دومره رحم او کرم وکړو چې ولقد عفى الله په تحقیق سره معاف کړي دي الله عنهم دوی لره یعنی صحابونه بعضې غلطۍ شوي دي ګناهونه دي شوي دي خو هغه ورته الله پاک معاف کړي دي وروستو بیا د دغې ګناهونو یادول او دغه رنګې د صحابو پسې لان تان کول دا چې کوم دی جایز نه دي عبدالله بن عمر رضی الله عنه د ناست مسجد حرام کې او خلک ته تپوسونه کوي د مسلو باره کې د مصر یو کس هغه تپوس کوي دا څوک دی ورته وی دا عبدالله بن عمر رضی الله عنه دی خو خصوصا په مصر کې عبدالله بن سبا یهودي د صحابو په باره کې د خلکو ډیر غلط ذهن جوړ کړي عبدالله بن سبا یهودي چې کوم د صحابو په باره کې د خلکو ډیر غلط ذهن جوړ کړي خصوصا د حضرت عثمان رضی الله عنه په باره کې ځکه چې خلیفہ نو په هغه باندې قسم قسم تهمتونه لګولي او د خلکو ذهن د هغه په باره کې غلط جوړ کړي نو دغه کس هم د مصر نه راغلی نو تپوس یې کوي دا څوک دی په دې مجمع کې دا ولاړ دی خلک دې تپوسونه کوي خلکو ته دا خو حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه عبدالله بن عمر دا د حضرت عمر رضی الله عنه زوی وي دا هغه دی نو داسې ناخولی باندې وي دې خو ما نوم مې ول اورېدلی دی خو لیدلی مې نه دی نو دې ورنږدې شو عبدالله بن عمر رضی الله عنه نه تپوس وکړو عبدالله بن عمر رضی الله عنه حضرت عثمان رضی الله عنه ښه سړی او که بد سړی عبدالله بن عمر رضی الله عنه فرمایل هغه ډېر ښه سړی په صحابو کې دریم نمبر مرتبه ده د هغه په صحابو کې د ټولو نه لومبۍ مرتبه د ابوبکر صدیق رضی الله عنه ده بلکې د انبیاو نه پس مرتبه چې کومه ده د انبیاو نه پس دا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه ده بیا دویمه مرتبه ورپسې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه او دریمه مرتبه
دا د حضرت عثمان ذی النورین رضی الله عنه ورته دا دریم نمبر مرتبه ده. نو دا مصری کس تپوس کوي د حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه نه ورته وی چې د دومره اوچته درجه ولا سړی دی نو آیا دا حضرت عثمان رضی الله عنه چې وو نو چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام د حدیبیه په مکه د احد نه په تختیدون کې دینو ته چې وای د دور لوی درجه د دریم نمبر درجه ده. نو رومبه خدا چې کله د بدر جنگ بدر د اسلام رومبه جنگو د عثمان رضی الله عنه په شریکو کو شریک پکې نو عبد الله بن عمر نه د سړی تپوس کی خو په تور د اعتراض هغه ورته نو شریک شوی پکې د جنگ بدر کې حضرت عثمان رضی الله عنه نو شریک شوی هغه ته څنګه وجه دا خسړې دی او د دریم درجه د صحابه کې چې د جنگ بدر غوندي اهم جنگ اهم غزا په دې کې عثمان رضی الله عنه د شهید شریک شوی نو دې څنګه خسړې شو ورته دویم سوال مې دا دی چې کله نبی علیه السلام د حدیبیه په مقام باندې د صحابو نه بیعت اغستو نو حضرت عثمان رضی الله عنه بیعت کړو او کنه دې په دغه بیعت کې شریک او کنه نو عبد الله بن عمر رضی الله عنه نه دې پتاي کې نو شریک ویته څنګه و چې دومره لوی کارو نبی علیه السلام د 1500 صحابو نه بیعت اغستو او دې پکې نو بیعت کړي ته څنګه و چې د درېمه درجه ده. وی دریم سوال مې دا دی چې د احد په جنگ په تختیدون کې دی وو کنو هغه بالکل د احد په جنگ تختیدون کې دی وو د تختیدلو د جنگ ویته څنګه وای چې عثمان رضی الله عنه درېمه درجه ده په اسلام کې په صحابو کې او خسړې روان شو خنده جوړ کړله عبد الله بن عمر رضی الله عنه आवाज ورکړ راشو جوابونه مو هغه سوالونه وکړل سوالونه ستاده مرزه اوس جوابونه زما د مرزه وره دې په لراشه د راغه ورته په بدر کې حضرت عثمان رضی الله عنه ګل نو شریک شوی د نبی علیه الصلاۃ حضرت عثمان رضی الله عنه زغرا چولې وا تورې راغستې وا او د جنگ بدر د پاره تیار شي او راوتلی نبی علیه الصلاۃ والسلام د تپوس کو عثمان زما لخت جگر حضرت رقیه رضی الله عنها په عثمان رضی الله عنه باندې نبی اسلام لور حضرت رقیه رضی الله عنها واده دا ډیره سخت بیمار و د مرګ په بستر باندې پرته و د عثمان رضی الله عنه نبی علیه السلام تاسو کو وستا په کور کې نور څوک نشته د خدمتو دغه یو بیبي د زما لور ده ایو ته نو ته چې جنگ بدر لذي جنگ لذي دغه خدمت پسوک نو عثمان رضی الله عنه د الله پیغمبر دغه د پاره ما ګاونډیانو ته ویلي دي ګاونډیان به دغه خدمت نبی علیه السلام ته فرمایل دروازه خو به ګاونډیان خدمت وکي خو د شپې به د خدمت سوک د شپې خو ټول سړی چې کوم د جهاد کې دي نو زنانه به د خپل بچو خدمت کې د دې خدمت پسو نو دې خپه شو د الله پیغمبر ورزه د جنگ نه پاتې کېږم نبی علیه السلام ته ته د جنگ نه پاتې کېږي د رقیه رضی الله عنها خدمت وکړه او ته چې دا خدمت وکې نو تا ته الله د جنگ بدر کې د شریک شوو د شهیدانو عمر اجر او ثواب الله درک ځکه اصل سیس خو د الله او د الله د پیغمبر حکم منل دي کو یو سړی غټ کار وکي د دینو خو د پیغمبر په طریقه نه د پیغمبر د منشا خلاف نو الله نه قبلي دغه ټیم کې جهاد د تل اصل نو د پیغمبر حکم من الاصل نبی علیه السلام تو فرمایله عثمان ته په دغه جنگ کې شریک کی حکمن تا ته په مالی غنیمت کې سوم ملاویږي تا ته په جنگ کې د شریکودونکو مر ثواب هم ملاوي یو عثمان رضی الله عنه چې پاتې کړو د عثمان رضی الله عنه زړه تمنا دا و چې په دغه جنگ کې شریک شوی خو نبی علیه السلام ورته حکم کړو او پر زور حکم وته کړو چې ته پاتې کېږي ته منځ نو د دې وجنه عثمان رضی الله عنه پاتې شو وی دویم چې ته وای چې نبی علیه السلام چې د کیکر د ونې د لاندې د حدیبیه په مقام باندې د صحابو نه بیعت اغستو عثمان رضی الله عنه په شریک نه هغه واقعا ته خبري څنګه واقعا هغه واقعا دا چې صحابه کرام سره د نبی علیه السلام د عمره د پاره روان شو چې کله راورسېدل نو مشرکانو سره مذاکرات کول غوښتل چې موږ جنگ د پاره نه راغلي موږ صرف عمره کول غواړو واپس نو کافرانو نه پرې خودل نو حضرت عثمان رضی الله عنه سفیر په تور باندې ورولې چې دغه سره مذاکرات وکړه چې موږ صرف عمره کول غواړو او بیا واپس زموږ جنگ د پاره نه راغلي نو هغه حضرت عثمان رضی الله عنه بیت الله شریف کې تعلق ودن او خبره مشهور کړه چې مشرکانو حضرت عثمان رضی الله عنه شهید کړی دی نبی علیہ السلام ډیر زیات خپه شو او ډیر غوسه شو چې د سفیر قتلول د په قانون کې هم نشته نو دې څنګه سفیر چې کوم دی قتل نو نبی علیہ السلام ټول صحابه راغون کړل او د ټولو نه بیعت واغستو یو راتلو بیعت په ور سره کو چې مونږ به د جنگ نه تېښته نه کو او مونږ به د خپل سفیر بدل اخلو یعنی د عثمان رضی الله عنه د قتل بدل به اخلو نو په دغه ټیم کې دا کم بیعت چې جوړ شو نو دا خو د عثمان رضی الله عنه د وجه نه جوړ شو چې هغه جرنده کړو خبره غلطه مشوره کړو چې هغه مونږ شهید کړی
نو چې ټول صحابه بیعت کړه ودا ډیر عظیم بیعت دی. نبی رسول الله او فرمایل ودا لاس تشاد صحابه ته وی صحابه ته فرمایل دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس بیا دا لاس چې ودا لاس تشاد نو صحابه بیا او فرمایل دا حضرت محمد صلی الله علیه وسلم لاس دی. نبی علیہ السلام او فرمایل دا غس لاس ته عثمان لاس دی او دا محمد رسول الله لاس دی. دا عثمان رضی الله عنه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په دې خبره بیعت وکړو چې موږ به د عثمان رضی الله عنه د قتل بدل اخلو تختبن چې دې بیعت نه پاتې نشي اما موجود نو هغه جرنده کړو او نبی علیہ السلام خو بیعت د عثمان رضی الله عنه په قتل باندې اغستو خو هغه شهید شوی دی چې هغه د دې ثواب نه محروم نشي. دا د عثمان لاس دی او دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاس دی. ما سره عثمان رضی بیعت هغه بیعت کړو په دغه ټیم کې کو بیعت کړي نو بیا هم په حضرت عثمان رضی الله عنه سو نکیر او تاسو د اعتراض حق نه ځکه چې بیعت پیښ شوی ته حضرت عثمان رضی الله عنه د وجه خو بیا هم نبی علیہ السلام ته پرې نه خو او دریم سوال چې تدا کې د احد نه په تخدیدون کې عثمان رضی الله عنه یو الله پس برغ ویل عف الله عنه الله پاوی ولقد عف الله په تحقیق سره الله معاف کړی دی هغه لره صحابه ټول الله معاف کړی دی دا در اعتراض حق نشته. فرمای ان الذين بشكها كسان تولوا چې مخې واړو منکم لتاسنا يوم التقى الجمعان په هغه ورځ باندې چې یو بل ته مخامخ شو دواړه ډلې انما استزلهم الشیطان بشک او خو ول دوی لره شیطان به بعض ما کسبوا په بعضی عملونه چې دوی کړیو ولقد عف الله په تحقیق سره معافي کړی د الله پاک عنهم دوی ته ان الله بشک الله تعالی غفور حلیم بهون کې دی بردبار دی. یا ایها الذين امنوا ای ایمان والو لا تکونوا تاسو مکیږئ کلذین بشان ده کسانو کفروا چې کفر کړی دی وقالوا هغوی ویل د کافرانو ویل د منافقانو ویل لاخوانهم خپل ورونو مسلمانانو ته اذا ضربوا هر کله چې هغوی سفر کولو فی الارض پس مکه کې او کانوا یعود وی غزن په جهاد کې لو کانوا کو شریوی دوی عندنا زمون سره ما ماتون نبومړ شوی و ما قتلوا او نبو قتل شوی دوی ليجعل الله او بغرزی الله پاک ذالک دا خبره ای ذالک القول دا خبره حسرتا افسوس فی قلوبهم بزلون دوی کی والله الله تعالی یحیی و یمیت ژوند کول کی و یمیت او مړه کول کی والله الله تعالی بما په حسابان تعملون چې تاسو کوي بصیر لیدون کې دي. چې کله مسلمانان د جنگ نه واپس شو په دې منافقانو ورته کو تاسو چرته جنگ نه نوې تلی نو تاسو به نوې مړه شي او کو تاسو د کورونو نه بهر نه وتلې نو تاسو به نوې قتل شي نو په خپل مرګ باندې مړه شي وې او نه به چې کم دې کافرانو قتل کړي وې کو زمون خبره خو منلې. عبد الله ابن ابي ابن سلول د منافقانو مشر رئیس المنافقین دی ته وي نو د خړم بي ویلو چې مونږ بهر نه وځو او بیا د نیمه واپس شوم د 300 منافقان دا منافقان دي مسلمانان چې کله د جنگ نه واپس شو څه زخمیان شو او بیا کسان په شهیدان شو نبی عليه السلام غاښ مبارک مات شو او د غرنګ شهید شو نبی علیہ السلام مخ مبارک چې کوم دی زخمی شو دا ټول حالات او قتل نو صحابه ته صحابه کو تاسو زمونږ خبره منلې دي خو ځان مسلمانان حساب منځ کې فضل کې نفاق منافقان خو ځان هم مسلمانان حساب دي مسلمانان دي کو چرته زمونږ خبره منلې وي نو تاسو باندې مړ شي و نه به قتل شي خو زمون خبره خو نه منله وی دا خبره بدی د څه د پاره کوله دا خبره بدی د دې د پاره کوله چې د مسلمانانو په ځل کې حسرت او افسوس پیدا شي چې کاش مونږ نه وتلی مونږ د منافقانو خبره منلې خو صحابه هو د خلکو چې دای په ځل کې دا خبره پیدا نشوله نو چې کله دا خبره دی وکړه د صحابه په ځل کې حسرت او افسوس پیدا نشو نو د دې په ځل کې حسرت او افسوس پیدا شو چې مونږ دا خبره ولې کوله او په ورځ د قیامت په الله پاک جل شانه د دې په ژوندونو کې دا حسرت او افسوس پیدا کی دي به حسرت او افسوس کوي چې کاش چې دی کله مسلمانانو د ثوابونه ویني د شهیدانو د درجی ویني دا منافقان به افسوس کوي ارمان وکړي چې کاش زمون غوخه د پکانچانو باندې پریکړې شوی په ژوندونی خو چې مونږ هم د صحابو نه را تختیدل نه وي او مونږ د دې سره تللی وي شهیدان شو د دې سره تللی وي جنگ خو کړی دا حسرت او افسوس په دا کافرانو دی خو په دې بنیاد دا خبر مسلمانانو ته کوله خو چې د دې په زړونو کې حسرت او افسوس پیدا شي خو مسلمانانو او صحابه کرامو د نبی علیه السلام تربیت ته خلکو دې په زړونو کې دا خبره پیدا نشو دلته ځکه وایي چې یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو مسلمانانو ته الله خطاب دی لا تکونوا تاسو مګیږئ کالذین پشان ده کسانو کفرو چې کافران دي منافقان دي یا منافقان کافران دي وقالو او دې منافقان ویل لاخوانهم خپل ورونو ته ورونه ځکه ویل چې دې منافقانو خپل ځان چې ګڼي مسلمان ګڼو کنه یو مسلمان د بل مسلمان ورور د دې وجنه او دې دا خبر د خیر خواهی په بنیاد باندې کوله
یعنی ظاهري خو د دې مطلب دو چې دی د دې خیرخوا دي په باطن نه خو څوک نه خبر کنه د منافقانو چې ظاهري خبره کوله د خیرخواهۍ په بنیاد کوله نو د دې وجه له اخوانهم ورونه دلته راوړل او دوی مدا چې دی خپل ځان مسلمانان ګڼو مسلمانانو په معاشره کې پاتې کېدل نفاق خو د زړه سیز دی خو چاته پته نه لګي شرح ظاهر ګوري نو دی په مسلمانانو یې ګډ وډ پاتې کېدل نو دوی چې دا خو زمونږ ورونه دي مسلمانان نو دلته ځکه اخوان او بعضې دا چې انصار چې کوم د مدینې منورې نو د دې رشته داران پکې مسلمانان هم ډېر شي کم پکې منافقان دې وجه وقالو او دوی ویل لاخوانهم خپل ورونو ته یعنی مسلمانانو ته اذا ضربوا هر کله چې هغوی سفر کو فی الارض پس مکه کې دی به کله بهر وتل او نو هم به دا خبره کوله او کانو غزن یا هغوی غزن په جهاد کې صحابه کو په جهاد کې او کو بهر بودی به دا خبره کوله دی وسوي لو کانو کو چریوي دوی دا کم چې په جهاد لتلی دا وی عندنا زمون سره کم ځای کې په کورونو کې وی کنه یو را تختیدلی واپس کنه درې سو منافقان د نیمه لار نه واپس شو عندنا زمون سره ما ماتو نو نبو مړ شي دوی دی مړ شي نو وما قتلوا او نبو قتل شي دي نو په خپل مرګ شي او نو د کافرانو د لاس قتل شي ليجعل الله بعض مفسرین وی چې دا اللام چې کوم دی تفسیر جلالین وی چې دا اللام دی د عاقبت لپاره دی د انجام لپاره چې د دې خبرې د دې چې کوم خبره وکړه چې دی به نو قتل شوی دی به نو مړ شوی د دې خبرې به دا خلک افسوس او ارمان په آخرت کې کوي د دې انجام دا دی چې دا خلک په افسوس او حسرت کوي ليجعل الله او بغرزي الله پاک ذالک اي ذالک القول دا خبره د دې چې کوم خبره وکړه چې ما ماتوا وما قتلوا دا خبره حسرت افسوس ارمان فی قلوبهم پزړونو د منافقانو کې پزړونو د منافقانو کې به دا حسرت او افسوس په ورځ د قیامت چې د مسلمانانو درجه ویری دی به چې زموږ د خوخه په کانچو سره پریکړه شي او چې موږ د سر جهاد د تلبیر تختیدل نه والله الله تعالی یحیی ژوندکی او یمیت مړکی الله کو د کور کې وسړي دنه دین الله پاک مړکی دا الله فعل دی او کو د کور نه بهر د جهاد کې نو الله چې کوم دی مړکی خپل وسړي نه مړکی والله الله تعالی یحیی ژوندکی او یمیت مړکی والله الله تعالی بما بحسبان تعملون چې تاسو کوي بصیر لیدونکو دی ولا ان تفسیر جلالین وی دی کې دا لام چې کوم دی د قسم د پاره دی ولا ان قتلتم او قسم دی کو چې تاسو قتل شي قسم دی کو چې تاسو قتل شي فی سبیل الله بلار د الله کې او متم یا مړ شي په خپل مرګ باندې لمغفرت نخا مخا بخنه دا مغفرت من الله د الله د طرفنا لمغفرت نخا مخا بخنه من الله د الله د طرفنا ورحمت او د هغه رحمت خیر ډیر غوړه دی مما د هغه مالونو یجمعون چې دوی جمع کوي او د الله په لار کې قتل شوی یا د الله په لار کې په خپل مرګ باندې مړ شوی دا ډیر غوړه دی د هغه نه چې کوم د منافقان په کورونو کې ناست یو جمع کوي دا ډیر غوړه دی ولا امتم او قسم دی کو چې تاسو مړ شوي او قتلتم یا قتل شوي لا اله الله نو خامخاب الله طرف ته تحشرون تاسو جمع کولی شي کوم مړ شوي قتل شوي الله طرف ته بځه الله بدلا دا غیب بدلی درکې هغه درجه بدلا الله پاک درکې ان الذين بشغها غسان تولوا چې مخ واړو منکم لتاسنا يوم التقى الجمعان په هغه ورځ باندې چې یو بل ته مخامخ شوي دوړلې انما استزلهم الشيطان بشک او خو ول دوی لرا شیطان ببعض ما کسبوا فبعض هغه عملونو چې دوی کړیو ولقد عفى الله په تحقیق سره معفو کړ الله پاک عنهم دوی ته ان الله بشک الله تعالی غفور حلیم بهون کې دی او بردبار دی یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو لا تکونوا تاسو مکیږئ کالذین بشان دها کسانو کفروا چې کفر کړي دي وقالو هغوی ویل د کافرانو منافقان ویل لاخوانهم خبرونو ته اذا ضربوا هر کله به هغوی سفر کولو فی الارض پس مکه کې او کانوا غزن یا ودوی با غزن په جهاد کې په غزا کې لو کانوا کوچریوی دوی دی بدا خبره کوله لو کانو گجریوی دوی عندنا زمون سرا ما ماتونو نبو مړه شوی و ما قتلوا او نبو قتل شوی ليجعل الله وبغرزي الله ذلك القول دا قول سره پټ کړل ذلك القول دا خبره حسرتا
د حسرت او د افسوس فی قلوبهم بغرون د دوی کې والله الله تعالی یحیی ژوندګي او یمید او مړکی والله الله تعالی بما په هغه باندې تعملون چې تاسو یې کوئ بصیر لیدونکی دی ولئن قتلتم او قسم دې کو چې تاسو قتل شوي فی سبیل الله پلار د الله کې او متم یا مړ شوي لمغفرۃ نخامها بخنا من الله د الله د طرفنا ورحمت او د هغه رحمت خیر ډیر غوړه دی مما د هغه مالونو نه یجمعون چې دوی جمع کوي ولئن متم او قسم دې کو چې تاسو مړ شوي او قتلتم یا قتل شوي لا الی الله نخامها الله طرف ته تحشرون بتاسو واپس کولی شي تحشرون تاسو راوچتولی شي جمع کولی شي بس کې پیری وي سبحان الله بحمده سبحان الله اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون اله العالمین ته زمونږ راضي شه الله زمونږ لوی واړه ټول ګناهونه معاف کړي خدای پاک مونږ ټول ته د قران فهم او د قران پوهه راکړي الله زمونږ د در خالص تخپل رضا وګرځي الله په خپل دربار الهي قبول او منظور کړي الله دا څومره ملګری چې راغلي دي الله ټول قبول کړي خدای پاک مونږ ټول قبول کړي الله الہ العالمین مونږ ټول د خپل دین د خدمت لپاره قبول کړي الله مونږ ټول د خپل دین د پرچار لپاره قبول کړي الہ العالمین حاضر مجموع ټول کامل مغفرت نصیب کړي الہ العالمین دې کې څومره بیماران دي یې کورونو کې بیماری دي ټول ته شفای کامله عاجله مستمره ورکړي الہ العالمین زموږ زړونه دنیا طرف ته اوړېدلي دي الله زموږ زړونه خپل ځان طرف ته راواړي الله ستا د شان مطابق د ټول انسانانو زړونه ستا د دوو ګوتو کې الہ العالمین د غزلونو د انسانانو ټول خپل ځان طرف ته راوړي الہ العالمین خامخا زمونږ نه راضي شي الله چې کله ران راضي شي بیا رانه خفه مشي الله تر مرګ اخري سرګۍ پورې الہ العالمین زمونږ د دین خدمت واخلي د دین کار رانه واخلي الله زمونږ زړونه د خپل محبت او د خپل معرفت نه ډک کړي الله زمونږ زړونه د کامل ایمان نه ډک کړي الہ العالمین د فلسطین مسلمانان دی الہ العالمین د هغوی مدد او نصرت ورسره خپل شامل حال کړي الله د مجاهدینو د مالونو د جانونو د عزتونو حفاظت وکړه الله د بچیانو د بیبیانو حفاظت وکړه الله د فلسطین مسلمانانو سره خپل مدد او نصرت شامل حال کړه الله کمې فرشتې چې جنگ بدر کې راګوزي شوي دي الله هغه فرشتې ورله راولېږه الہ العالمین د دغه ظالمانو د دغه مظلومانو بدل واخله الہ العالمین دې دغه کافرانو د پنج نه آزاد کا الہ العالمین خاتمه زموږ د ټولو بل خیر او بال ایمان کا په وخت ځن کدن د زړه په صدق سره په جبه زموږ د ټولو مسلمانانو دا کلمه چالو کلا اله الا الله محمد رسول صلی الله علیه النبی